دا یو سوال دی چې یو ملګري د بینک اکاونټ جوړ کړی دی او بل کس پې پیسې راولېږلې، نو اوس دی به طور اجرت یا مزدورۍ د هغه کس نه پیسې اخیستی شي او که نه. د بینک اکاونټ دی نو بل کس ورته پیسې راولېږلې او ده دا پیسې راواغستې، چیک باندې خپلې پیسې چې دی دا راوویستې او اوس دا پیسې دی دغه ته حواله کوي کوم چې دا کس رالیږلي دي. نو په دې کې یاد ساتل دا پکار دي که چېرته د بینک والا د دې اکاونټ والا نه څه پیسې کټ کړي، څه ټیکس وغیره یا د نور څه چیک ایشو کولو دپاره یا وغیره وغیره څه پیسې دي اغستی، نو په دغې صورت کې صرف او صرف هغه پیسې اغستل جایز دي کمې چې د بینک والا د دې اکاونټ والا نه اغستې دي، او د دې نه علاوه 1 روپۍ هم د طور اجرت یا نور څه صورت والا جوړول دا جایز نه دي. ځکه اهم صورت دغه دی چې یو ملګری بس ته ایزې پیسې اکاونټ ته پیسې راولېږلې او بس تا وله د خپل اکاونټ نه راویستې پیسې دې وله ورکړې. ټیک شو. اوس دغه قصه د بینک هم ده، که بینک باندې پیسې راولېږلې او کرایه مرایه تا ولګېده، که هغه دل د خپل طرفه درکړه جو صحیح ده، که نه نو داسې پیسې او چې اکاونټ والا بینک والا کټ کړي نه دي نو په دغه صورت کې خو بیخي جایز نه دي. بیا اوس ایزې پیسې والا اکثر 10-15 روپۍ 20 روپۍ دا اخلي، نو چې کم کس تا ته پیسې رالیږي ورته وایه ایزې پیسې والا او اکاونټ والا چې پیسې کله راوباسې نو په 1000 روپو پورې 500 روپو پورې هغوی خپل 10 روپۍ 20 روپۍ ټیکس اخلي، هغوی خپله مزدوري دغه کړې ده د پیسو په حفاظت سره تا ته پیسې حواله کړي، نو چې کله په ایزې پیسه کې تا ته پیسې رالیږي نو ته یو 15-20 روپۍ یا داسې 100-1.5 روپۍ چې پیسې ډېري نو دغه حساب ولګوه ورته دونه پیسې پسې سیوا راولېږه. ها که اوس بینک والا پیسې دغه شانې اخلي نو بیا به سره ته ووایه دونه پیسې دي او دونه پسې ټیکس دی دا ورسره راولېږه، خو چې پیسې نه بینک واخله اخلي او نه ایزې پیسې والا اخلي نو په هغې صورت کې بیا جایز نه دي. خو ایزې پیسې والا زموږ په عام معمول کې اخلي او د بینک والا داسې خاص معلومات ماته نشته، خو تقریبا چې نه اخلي نو په دغه صورت کې بیا پیسې اخیستل جایز نه وي. جزاک الله خیره.